دا د طواف نه افضل ده بهتره ده دا یقیني خبره ده لیکن که یو سړی عمرې ته ځي او درې څلور ګنټې د ده د عمره باندې لګي او په دغه دریو څلورو ګنټو کې دې شپږلس اته طواف وکړي بیا دا درې څلور پنځه طوافه دا هغه یو عمرې نه بهتره او افضل دي دو ملګري دي یو یې زم جعرانې ته مسجد عایشه ته عمره کوم او بل وایي زه او زه طوافونه کوم هغه یو عمره وکړه او د په دغه دریو ګنټو کې پنځه شپږ طواف وکړل د ده دا ګڼ طوافونه هغه یو عمرې نه افضل دي د حرم د حدودو نه چې بهر ووتلې او د میقات نه نه یې وتلې نو حرم ته چې بیا راځي عمره در باندې نه ده لازمه او که چېرته لس شل ورځې د مکې مکرمې په ښار کې اوسېدې او په دغه ایامو کې ته د میقات د حدودو نه بهر لاړې بیا چې د مکې مکرمې ښار ته راځې خامخا به د عمرې نیت کې لکه تا میقات راس کړی نو د اکثرو مردو خپلوانی دوستانی او په جده کې اوسېږي هغوی له دعوت وکړي روټۍ مې درله کړې ده راشه یا دې ملګري ته چا څه امانت ورکړي چې جده کې به دا فلاني ته ورکړي نو جده دا د حرم د میقات په حدودو کې دننه ده جده د حرم نه بهر ده او د میقات په حدودو کې دننه ده نو که د سودا سود د اغوستو لپاره دعوت لپاره چا سره ملاقات لپاره جدید اسی راځي نو عمره در باندې لازمه نه ده خو البته دا د حرم د حدودو بهر ده نو تاسو چې اسم رواني نو لار بشي د هغه سره به شپه هم تېره کړي ملاقات به هم وکړي دعوت هم وکړي او هغسې کې چې راځي نو عمره به هم وکړي نو نفلي عمره د دې احرام که تا د جدید ښار نه وتړلو نو د جدید ښار نه هم نفلي عمره کېږي لکه دا د میقات د حدودو بهر ده پنځه غټ غټ میقاتونه دي نبی علیه السلام مقرر کړي دي او په میلونو د مکې د ښار نه لرې دي څوک 40 میله څوک 80 میله بعضې 50 میله په دې ټولو میقاتونو کې د ټولو نه لرې میقات هغه د مدینې منورې میقات دی 500 کیلومتره لري دا نور میقاتونه د مکې د ښار ته رانږدې دي او چې کوم میقاتونه رانږدې دي نو په دې ټولو کې زیات نږدې میقات هغه میقات دي چې کوم په طائف کې دي او حدیث کې د طائف د میقات نوم راغلی دی قرن المنازل قرن المنازل او موجوده وخت کې د سعودي حکومت په هغې باندې ډېر لوی فراخه جومات جوړ کړی دی او د دې جومات نوم یې ایښی دی مسجد میقات مسجد قرن نو که کوم ملګری طائف ته لاړو یا سیل ته لاړو یا چا ورته اوټۍ کړې وه نو د مکې مکرمې د ښار نه چې طائف ته ځي
ناول به میقات راځي د هغې نه بس بیا خالي راځي میقات به کراس کې چې میقات دې کراس کړه او بیا د مکې مکرمې ښار ته راځي نو خامخا به د عمرې احرام کړي او د عمرې د احرام د تړلو ځای همدغه مسجد دی قرن المنازل دی زمونږ پښتانه د جعراني نه او د مسجد عائشې نه چې کومه عمره کوي دې ته دوی ورکوټي عمره وایي او کومه عمره چې د پېښور نه کړې ده او یا د مدینې منورې نه کوي دې عمرې ته دوی غټه عمره وایي نو مسله دا ده چې وړه او غټه پکې نشته دواړه یو شان عمرې دي خو دغه عمرې په دوی غټه په دې بنیاد وایي چې دا د دې میقات نه شوې ده حال دا دی چې د مکې مکرمې د ښار د اوسېدونکي دپاره د عمرې میقات هغه د حرم د حدودو بعد به دا د دې میقات دا وړه عمره هم د میقات نه شوې ده دا بغیر د میقات نه ده شوې خو دا لکه اسانه ده لنډه ده نو خلکو ته وړه عمره نوم ایښی دی او هغه د لرې نه کېږي نو هغې ته یې غټه عمره ایښی زنانه چې د کومو ملګرو سره یې نو مسله دا ده چې د زنانه د بلینګ مونځ دا د مسجد حرام د مونځ نه افضل دی د زنانه د کوټې مونځ د مسجد نبوي د مونځ نه بهتر دی دا مسله د دې لپاره کوم زنانه خو منع کېږي نه کله اوس موږ هغې ته ووایو نه منع کېږي خامخا وایي څه به ورته راغلی نو جومات ته ځان رسوي ټیک ده چې څه خبره نشته لیکن بعضې اوقات کې یو زنانه بیمار شي تبه یې راشي شوګر کم زیات شي بلډ پریشر کم زیات شي او مونځونه به پر بلډینګ کې کوي نو په خپله هم خفه وي او دا نورې زنانې زنانه خو به ورته خبرې کوي تعاني پیغامونه ورکوي چې خدای خبر څه ګناه یې کړې ده د حرم مونځونه دې نه څه شو پاتې شو حال دا دی چې د دې د کمرې د مونځ ثواب د هغه زنانه چې کومه حرم ته تللې او په جمع سره یې مونځ وکړو د هغې نه افضل دی دا ولې ځکه چې په صحیح احادیثو کې دا مسله راغلې ده د الله پیغمبر وایي د زنانه د کور مونځ د دې د جومات د مونځ نه بهتر دی نو دا حدیث د الله پیغمبر د پېښور په ښار کې ویلي دی په لاهور یا په کراچي کې ویلي دا حدیث خو د الله پیغمبر یا په مدینه کې ویلی دی او یا یې په مکه کې ویلی دی نو چې هغه ځای کې ویلی دی نو په مکه کې خو همدغه جومات و مدینه منوره کې خو همدغه جومات و امام پکې د الله پیغمبر او جومات مسجد نبوي او مقتدیان ورپسې ټول صحابه او راتلونکي زنانه هم صحابیات وي او بیا هم د الله پیغمبر هغوی ته وایي چې ستاسو د کورونو لمونځ د جومات د لمونځ نه افضل دی نو په دې مسله باندې خپله ځانان پوهېدل پکار دي دا خو هغه مسلې شوې چې تاسو به د مکې مکرمې په ښار کې ډېرې او حج لا نه دی راغلی ورځې ډېرې شوې لس شل دي د حج ورځې راغلي